څوک به کې مد وکړي ځکه د ځینو جماعتونو کې خلک امین په زوره وایي یا مقتدیان ځینې خلک خفه کېږي نو ځینې خلکو د قاربرو دپاره چې آمین دې لپاره چې را خلک قار را قار شي او چې کوم خلکو قار مقصد وي امین نو که چا مد هم ویلو په زوره هم ټیک ده مد یې راښکول چا سره به جنګ نه کوو او که څوک بغیر مد نه وي هم دواړه لغتونه ټیک دي په درېیم لغت باندې چې امین له خلک شد ورکوي دا ټیک نه دی او شپږمه خبره پکې دا چې اختلف العلماء هل يقولها الامام وهل يجهر بها فذهب الشافعي والمالك دا به امام به وي مقتدي به وي څوک به وي د امام شافعي رحمه الله رایه داره دا به هم امام وي هم به مقتدي وي ځکه هغه مخکې حدیث ما پیش کړلو چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله امین امام وي نو تاسو ورسره هم امین وایي دغه حدیث نه معلومیږي دواړه به وي د امام مالک رحمه الله رایه دا ده هغه وایي چې مقتدي به وي امام به نه وي ځکه یو بل روایت را چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله امام ولد دوالین وي نو فقولوا امین د بل روایت نه معلومیږي چې تاسو ټول مقتدیان امین وایي د احناف رایه دا ده چې تقسیم دی امام به ولد دوالین وي مقتدي به امین وي دویم اختلاف دا دی چې پټ به وایو که ښکاره به وایو د امام شافعي رحمه الله د امام مالک رحمه الله د ده رایه دوی رایه دا ده او دې ته اهل مدینه وایي د امام مالک خو مسلک بم داو چې د مدینې والا به کم عمل و هغوی د مدینې خلک د الله د رسول سره پاتې شوي دي او چې مدینې والا یو کار کوي بس هغه به موږ کوو نو په مدینه کې د هغې ورځ نه والا تر ننه پورې امین ټول جوماتونو کې خلک څه وایي په زوره وایي نو هغوی د مدینې خلکو به دومره خراب خلک نه و چې پیغمبر پټ ویلی د مدینې خلک یې ښکاره وایي د امام مالک رایه داره چې په ښکاره به یې وایي د امام شافعي او د امام مالک د رایې کې په خپل منځ کې فرق دا دی چې امام شافعي امام به هم په زوره وایي او مقتدي به هم په زوره وایي د امام شافعي رایه داره د امام مالک رایه داره چې مقتدي امام به چې دی پټ وایي مقتدي به ښکاره وایي د دواړو په رایې کې دا فرق دی او پاتې شوه د احنافو رایه نو دا مدینې والا خلک و هغه داره چې د مدینې ټول خلک په دي د حرمینو تقریبا چې هغوی امین وي او د کوفیانو چې امام ابو حنیفه رحمه الله او د مدینې د ځینو خلکو هم پکې رایه شته دی چې د دواړو رایه داره چې د امام ابو حنیفه او د هغه شاګردانو چې تاسو به امین پټ وایي او د احنافو دپاره څه خبره ده نو هغوی قرآن شریف پیش کوي چې الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایي چې ادعوا ربکم تضرعا ادعوا ربکم نو دا وخفیه الله تعالی فرمایي چې تاسو الله پاک رابلی نو عاجزۍ سره پټوالي سره نو آمین ګون چونکې دعا ده او دعا کې الله پاک وایي پټوالی کوي نو آمین چې دی پټ ویل پکار دي د احنافو رایو هغو قرآن آیت پیش کړی دی په دې د قرطبي والا بیا ډېر زیات ښه موازنه کړې ده خو خبره دا ده چې د آمین ویل فرض دي که واجب دي که سنت دي که مستحب دي اول دا خبره کوو نو فاتحه سوره فاتحه لوستل خو په مانځه کې سره دي دا قرت واجب دی فرض دی الحمد به خامخا وایو او دا د الحمد د ولد دوالي نه پورې آمین چې دی دا د سوره فاتحې حصه نه ده نو دا آمین ویل نه فرض دی نه واجب دی آمین ویل سنت دی د احادیثو نه معلومیږي د ډېرو احادیثو نه معلومیږي چې کله به موږ د امام قرت نه اورېدلو خو چې د اول سب خلکو به کله آمین وویلو نو موږ ته به شاته صفونه به هله به وویل شره پخوا خو لوډ سپیکر نه وې که نه نو موږ ته به اندازه و چې امام ولد دوالین ته ورسېدلو نو شاته خلکو به هم
امین ویلو دینه معلومیږي. او یو بل روایت هم بشتره چې کله به د سوره فاتحه اختتام وشولو نو د جمعات لپاره به یو اوازونه به اواز به د هغې نه معلومیږي چې د صحابو په زمانه کې هلته په هغه زمانه کې امین په زوره ویلی شوی دی. او داسې هم شوي دي چې په یو سب کې صحابه کرام او تابعین او غټ غټ علما ولاړ دي، چا امین پټ ویلی او چا امین ښکاره ویلی دی. او په زوره والا په پټ اعتراض نه دی کو، پټ والا په زوره اعتراض نه دی که چې چا په زوره ویل تا غلط وکړل او چا پټ ویل هغه ته غلط دا نه چا نه ده کړې. او که یو سړی وایي زه بلکل امین نه وایم، موږ یې امین مه وایه خو راځه مانځله مونځ کوه. زه طالب علم کلي ته تللی وم، نو هغه حاجي صاحب اوس وفات شوی دی، الله پاک دې وبخي، ډېر نیک سړی و. زما او د هغه په منځ کې چې وړوکی ماشوم په مانځه کې ولاړو او دغه شان سرتور لکه دغه سرتور سره دی. د سلام وګرځېدلو دا مشر د یک ماشوم ته وایي مونځ دې نه دی شوی، دا خو په سرتور سر مکروه تحریمي دی او داسې تللی دغه ډېر شي خبرې هغه ته وکړلې او بیا مونځ وکړه، ورشه ټوپۍ په سر کړه، جومات ټوپۍ پرته دا په سر کړه بیا وکړه. ما خو دې مشر ته څه نه شول، هغه ډېر مشر و، خو دې ماشوم ته مې وویلو مونځ دې شوی دی او سنت کوه، بل بیا مونځ مه کوه. دا ماشوم که لاړو بس ده به یو دعاګانې ذکرونو دی یوازې پاتې شولو چې خوا ته ورسره کېنه زما ته طالب جانه څنګه ما ښه یم او ویل څنګه ما چوټي ته راغلی یم کور ته. ما حاجي صاحب ورته تپوس نه وکړل وکړه ما ته دی دا کم ماشوم چې زموږ سره خوا ته مونځ وکړو ته چې د منګرې تا به پرتوګ اچولو؟ ما ته لې پنځ پیري بچیا ما نه تپوس درنه کومه ته چې د دې ماشوم برابر تا پرتوګ اچولو به؟ ویل نه ما دا خو پرتوګ ما اچولی و. وایي 10 روپۍ به د انعام وله ورکړی مانځه له راغلی و نو کمیس یې ما اچولی پرتوګ مې اچولی و بیا به کیدای شي غټ په شي په ټوپۍ به هم په سر کړو چې بیا غټ شي پټکی به م ووهي ما تا له انعام ورکړو چې روپۍ انعام خو دې وله ورکړی وی. نو ما ته وقار شولو وروسته ته یو ځل وویلو هلکه طالب په خبره دې صحیح پوه کړی و په ورځ باندې ښه. نو داسې ده که چا امین نه ویلو که نه وبه یې وایي بیا خو مانځله خو راځه که نه مه وایه امین، خو جنګ جګړه به نه کړو. زموږ استاد هغه به ویل یو عامل بالجهر دی، یو په زوره امین ویل دی، او یو امین بالاخفار پټ امین دی، او یو امین بالشر دی. د شر دپاره امین ویل چې دا په جومات کې خلکو جګړه شي چې دا لکه وابي دی او دا غیر مذهبه دی او راوینسئ او په جومات کې شور رخ کړی دی، دې ته شر والا امین وایي. نو که څوک یې پټ وایي هم ټیک ده، که څوک یې ښکاره وایي هم ټیک ده، که څوک د شر دپاره وایي غلط کوي. که چا امین پټ وویلو هم ښه به، که چا په زوره وویل که تا به ولې طبیعت خرابېږي، لکه چا ما په خوا کې امین په زوره ویل تا به ولې طبیعت خرابېږي. د پیغمبر سنت دی، د الله رسول په زمانه کې صحابو په زوره ویل ما ستا طبیعت ولې خرابېږي؟ نه ستا د پلار دین دی او نه د ما د پلار دین او نه د امام ابو حنیفه د پلار و، دا د محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی، دا د چا د پلار دین نه دی. یو څو خفه کېږي خپل ګریوان دی کولاو کړي خپل ضمیر دی تپوس وکړي او هغه بل ته م ویمه که زه امین پټ ویمه ته ما ته ګمراه نه وې، دا ساره پلار دین نه دی، پټ امین هم شته دی. او په دې جګړه نه ده پکار دا چې کله لوکو خان او چنګیز خان کله راتلل که نه د بغداد کې دی کې غټې غټې مدرسې وی او چې کله دا لوکو خان او چنګیز خان کله رالل نو په هغه وخت کې په مدرسو کې مناظره سوه په جوماتونو کې چې ګونګی حلال دی که حرام دی. د غرونو د خلکو به ګونګی به دلته هم جوار موار ډېر خوري، یو ګونګی حلال دی که حرام دی. لوکو خان او چنګیز خان چې رالل که نه په جوماتونو مدرسو کې حق مولان هم مړه کړل چې چا ویل حلال دی، هغه هم مړه کړل چې چا حرام دی. او د هغې زمانې د مدرسو لایبرري کتابونه یې راواغوسته واچول ویسېزل او دومره اور یې ورته کړی دومره لایبرري وسېدل چې یو میاشتې پورې د دجلې نهر تک تور بهېدلو دومره ایره یې ورته وراچولې وه او د مدرسو نه د غټې غټ لایبرري کتابونه راواچول او پر یو اوبو کې ور واچو پلونه یې ترې جوړ کړل، آسونه پرې تېرول.
دا ولې دا د علماو د مدرسو د جماعتونو د خلکو اختلاف نتیجه وه. زموږ ډېر علمي خزانه، ډېر علمي ذخیره زموږ ضایع شوې ده په دې خبره چې امین په زوره دی که پټ دی. دا د اختلاف خبره نه ده، دا د ترتیب خبره ده. زموږ د مدرسو کې زموږ د خپل دارالسلام کې تاسو بچو ته وایو چې فرقه وارد په بنیاد باندې به کار نه کوئ، تفریق په بنیاد باندې به کار نه کوئ، په امین باندې به جنګ نه کوئ، په دواد او زواد باندې به جنګ نه کوئ، په لاسونه پورته او ښکته باندې به جنګ نه کوئ. امت کې سودخوري ده، خلکو د سود حرمت بیان کوي. امت کې ملاوټ دی، ټولو خلکو مالي بدعنواني ده. معاشره کې 99% خلک حرام خوري، 99% خلک حرام دي. بسلو کې چرته یو کس وي، دا یو کس ځکه یادوم زم پکې سل پیسلم بیا پکې زم حرام خورې ما. 99% د خلکو معاملات حرام دي، ملاوټونه دي، دوکې دي. زه امین په ډېره زور هم چې امریکې ته مې اواز رسي او په جب کې مې سود پیسې پرتې زما په امین سره. معاشره کې مشکل دار دی. غزه یې ورانه کړله یهودیانو او زما ستا جنګ په دې دی چې امین پر زور دی که پټ دی جي. څومره لوی مشکل دی جي. دا په دې باندې به جنګونه نه کوو، په دې به زما تاله به قار دی، زما خوا ته څوک امین په زور ماله پې قار نه راځي. ولې؟ دا شریعت حکم دی، پیغمبر سنت دی، ماله پې ولې قار راځي؟ که څوک یې د ما نه قار کولو لپاره وایي دی، زه پې نه قارېږم. نو داسې ده چې په امت د اتحاد خبرې وکړي، امت کې وحدت راشي، یووالی راشي، د امت دین طرف ته راشي، امت ته د دین سوچ ورکړو چې حلاله وګټئ، حرامو نه ځان بچ کوئ. حقوق العباد خلک پلاران وجني، میندې خلک وجني. دا دی داسې دور دی. خلک بچي په خپله باندې ذبحه کوي، خلک بچي خرڅوي، څوک ګردې خرڅوي. د انسانیت ډېر سوزناکې واقعات دي په دې زمانه کې. ډېر ظلم او بربریت دی، انساني سمګلینګ دی په دې زمانه کې. انسان جسم پروش دی په دې زمانه کې. خلکو خو جسمونه خرڅېږي په دې وخت کې. زموږ په معاشره کې خلک په دې خبرې کوي. نو داسې را چې امین په زوره دی که پټ دی. او دا احنافو چې ویلي دي که نه، نو دا احنافو ویلي دي دا مندوب خبره ده، ښه ده، مستحب خبره ده. چې دا یو داسې نه ده چې جګړو اختلافي خبره نه ده، مستحب خبره ده چې پټ دی ویلی شي. بله اهمه خبره دا ده چې دا امین وا د نبی علیه السلام فرمایي. امین اول چې چا ویلی زموږ د پیغمبر نه مخکې هغه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ویلی دی. موسی علیه السلام خو ډېر تنګ شولو که نه، ډېر ظالم بادشاه په هغه کې فرعون. دعا یې کول او هارون پې امین ویلو. د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام مخکې چا امین نه دی ویلی. نو نبی علیه السلام فرمایي تېر شوي امتونو نه کم 3 څیزونه ورکړه چې هغه ماله راکړی شوي. یو السلام علیکم، دا تحیه ده د جنتیانو، دا الله پاک دې امت ته ورکړې ده. او دویم صفونه، د صفونو نه چې کوم بهتروالی دی او په دې د کم اجر دی. او دریم آمین، دا په تېر شوي امتونو کې د دې استعمال نه دی شوی. دا هم د دې یو فضیلت طرف ته اشاره ده. او دا وجه ده چې د مسلمانانو سره د یهودیانو یا د نورو غیر مذهبو خلکو چې کوم حسدونه دي هغه هم دې وجې نه دي. دې امت ته الله پاک ډېر لوی فضیلت او ډېر لوی غورواری ورکړی دی. دا زموږ دپاره یو داسې نه چې دا مې د امین اهمیت هم نه ګورو، امین ته دومره سپک هم به نه ګورو. نبی علیه السلام فرمایي تېر شوي امتونو ته دا نه دی ورکړی چې ما دې امت ته ورکړی، نو سپک به ورته نه ګورو. کله ناکله موږ ځینې خبرونه مذاق جوړو، لکه د نبی علیه السلام په سنتو کې راځي الله رسول به چې به کم کاسه کې به کم پلیټ کې روټۍ وخوړله که نه، نبی علیه السلام هغه به دې صفا کوله چې په 1000 لوښو کې به دې ما کېښودله که نه، نو بلکل معلوم چې دا پلیټ و دا هغه لوښی چې نبی علیه السلام په دې کې خوراک کړی دی. اوس که ما تا خپل پلیټ صفا کولی شو نو صفا یې که، ښه خبره ده. او که څوک خپل پلیټ نشي صفا کولی او بل ته وایي چې هلکه دا مدینه صفا کوه، بل وایي دا مکه صفا کوه، دا د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو توهین دی. په دې باندې انسان نه ایمان ځي. که پلیټ صفا کولی شي ټیک ده، که نه دا خرابې ټکي به نه وی. که امین ویلی شي ووایه، خو د امین نه به مذاق نه جوړو، دې نه به ګپ شپ نه جوړو. ولې دا اسلامي شاعر دي، دا د دعا مهر دی.
دا د انسان د دعا د قبلېدلو اهمه ذریعه ده او دا د دې امت دپاره یو فضیلت او غوروالی دی. پټې وی که ښکاری وی او په مانځه کې دننه هم ویله شي، د مانځه نه بهر په دعاګانو کې هم نبی علیه اسلام چې دعاګانې غوښتلې صحابه و پې امین ویل به. دا چې قنوت نازله چې کله کافر حمله آور شي په مسلمانانو باندې، نو قنوت نازله ویل پکار زموږ د حکمرانان خو اوده دي هسې پکار چې زموږ د حکمرانان الله پاک طرف ته متوجه شي. جنګونه کله ناکله په هتیارو ګټلی کېږي او کله جنګ د الله په مدد او د الله په نصرت باندې ګټلی کېږي. د پاکستاني قوم الله طرف ته متوجه، الله پاک د هندوانو د ظلم او بربریت نه مې بچ کړي. ځکه ډېر لوی لوی مساجد لوی غټ مراکز یې وران کړل او موږ په دې هم حیران یو چې هلکه دومره لرې نه میزایل راخوشي کېږي چې دا ستا میزایل چېرته و؟ تا خو هم ډېره غټ ټکنالوجي حاصله کړې ده او اربونه روپۍ دې په دې لګولې دي، دې مرکز ته دا شی څنګه راورسېدل؟ ته چېرته وې؟ لکه دا هم ډېره غټه سوالیه ده. خو بهرحال جنګ کې دا کېږي، کله به ستا کور روانېږي، کله به د هغه کور روانوي او په یوازې په هتیارو به اعتماد نه کوو، د الله په ذات باندې اعتماد، د الله نه د نصرت او مدد، الله پاک ته متوجه کېدل او دشمن مقابله به هم کوي. نبی علیه صلات وسلام په بدر کې صفونه هم برابر کړي دي، خو صحابت د شپې د الله پاک نه دعا هم غوښتې ده، جړلي دي الله پاک. ټول قوم له الله پاک طرف توجه هم پکار ده او د ټول قوم له الله پاک سره واده هم پکار ده. زموږ په دې وطن کې به سود هم نه وي، حرامخوري به هم نه وي، ملاوټ به هم نه وي، کرپشن هم نه وي. زمونږ په په یو وزیله کې خلکو اربونه 200 ارب روپۍ دوی که په دې ډسټرکټ کې زموږ په دې صوبه کې شوي دي 200 ارب روپۍ. حیران بش. او موږ هغه مولانا صاحب راغلی چې مدرسې لپاره چانده کې زم نو ما راخوله وشله دې کې تر هله چاندو لپاره ولکه موږ ته یو 100 ارب روپۍ ته موږ راکړئ، موږ دې ښکلي ښکلي مرکزونه جوماتونه جوړ کړو، امت اصلاح پکې وکړو. موږ ملایان په چاندو ستړي شو. خو بهرحال دا خو داسې ده، دا به الله پاک آبادي جوماتونه به آبادوي به او د الله نه دعا هم کوو چې الله پاک د دې وطن او د دې قوم حفاظت وکړي او زموږ د پوج ته الله پاک به د دشمن باندې غلبه هم ورنصیب کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين يا رب العالمين آمين.